د ټیک ټاک یو کې یو اس ای اکاونټ په څنګه جوړوي، لکه د برتانیې اکاونټ، د امریکای اکاونټ چې دی دا به تاسو په خپل موبایل کې څنګه جوړوي. اکثر د دې لپاره خلک وی پی ان چې دی هغه انسټال کوي، قسمه قسم اپلیکیشن چې دی هغه په موبایل کې انسټال کوي او په هغه طریقه باندې ځان له د ټیک ټاک اکاونټ چې دی دا جوړوي. نو دغه طریقې چې دی دا غلطي دی، اکثر هغه کار نه کوي، په هغې فالوور چې دی دا نه راځي. زه چې د تا کومه طریقه ښیم نو په دغه طریقه باندې تاسو ځان له اکاونټ جوړ کړئ، نو دا صحیح طریقه ده او د دې لپاره اپلیکیشنو انسټال کېدو ته چې دی ضرورت نشته. ډیرو کسانو ته به دا طریقه معلومه وي، خو تاسو ته په ویډیو کې دا طریقې چې دي دا نه ښایي، ځکه چې هغه به دې باندې روپۍ اخلي، اکاونټ جوړوي او ستاسو نه روپۍ چې دی هغه اخلي. نو تاسو ښه په اسانو سره چې دی په خپل موبایل کې چې ستاسو کم ټیک ټاک دی، لکه کم چې تاسو د پلی سټور نه انسټال کړئ، هغه ټیک ټاک باندې چې دی تاسو ځان له دغه اکاونټ چې دی دا جوړولی شئ. ویب سایټ ته به هم نه ځئ، وی پی ان چې دی هغه به هم د دې لپاره نه کولوئ. ځینې کسان د دې لپاره وی پی ان چې دی هغه کولوئ، نو وی پی ان کولول ته چې دی په دې کې به هم ضرورت نه راځي، ډایرکټ په تاسو د دغه ټیک ټاک نه چې دی اکاونټ جوړولی شئ. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکئ چې خپل ټیک ټاک چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه تاسو خپل ټیک ټاک کولاو کوي، نو د هغې نه چې دی تاسو به کوم اکاونټ چې په هغې کې کولاوي، تاسو به د هغې اکاونټ نه چې دی وبوځئ. چې څنګه د هغې اکاونټ نه وځئ نو تاسو ته به راسکرین چې دی دا به داسې راشي، لکه ستاسو په ټیک ټاک کې به اکاونټ نه که اکاونټ پکې، نو د هغې اکاونټ نه وځئ، بل اکاونټ چې دی یو ځای کېږي، د هغې هغه آپشن پکې هلته کې ایډ اکاونټ چې دی پکې لیکلی، نو تاسو به د هغه ځای نه اکاونټ چې دی کوم ځای کې پکې یو ځای کېږي، نو هغه آپشن چې دی دا به ووایي. چې څنګه هغه تاسو ووایي نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به راشي، لکه زموږ باندې کې سره پټه او سپین لیکل راغلی دی، لاګ ان لیکلی دی، نو موږ به دا داسې ووو نو تاسو ته دا مخ راشي. د دې ځای نه تاسو ځان له اکاونټ چې دی دا جوړولی شئ. او خاص مخ چې دی دا دی، خو اول نمبر به کوشش دا کوئ چې تاسو به دغه ګورئ، دا خپل اکاونټ به وګورئ چې ستاسو سره کم د جیمیل اکاونټ چې په هغې د مخکې نه د ټیک ټاک اکاونټ نه وي. که د ټیک ټاک اکاونټ پي نو تاسو به داسې چل وکړئ چې تاسو به ځان له نوی د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. نوی د جیمیل اکاونټ چې دی دا به ځان له جوړ کړئ. نو چې څنګه نوی د جیمیل اکاونټ تاسو جوړ کړو نو په هغې باندې تاسو ځان له د ټیک ټاک اکاونټ جوړولی شئ. که زوړ ستاسو سره یو په هغې باندې اکاونټ نو بیا به ستاسو هغه زوړ اکاونټ چې دی دا به کولاویږي. ځکه په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل طریقه ښیم، په هغې کې به تاسو ته د مونیټایزیشن هغه آپشن چې دی دا به تاسو ته هم ښیم، لوکیشن چې دی دا به درته هم ښیم چې پلانې لوکیشن چې دی دا به دې کې پروت دی. نو تاسو به داسې اول نمبر کار به دا کوئ چې تاسو به ځان له دغه کوئ، د ایمیل اکاونټ په جوړوئ. ځکه داسې نه چې تاسو د ایمیل اکاونټ باندې آی ډي جوړوئ، تاسو څنګه دا ووایئ د هغه زړه آی ډي چې دی هغه به کولاویږي. نو تاسو به دا مخ چې دی دا به راوړئ. چې څنګه دا مخ تاسو ته راشي نو دې مخ کې به تاسو لاندې وګورئ، لاندې تاسو ته به پاکستان ښکارېږي. په دې کې پاکستان لیکلی، په ځینې کې پی کې لیکلی، نو پاکستان یې دلته لیکلی، نو موږ به دا پاکستان چې دی دا به داسې ووو. چې څنګه دا پاکستان موږ داسې وویلو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. تاسو چې د کم ملک اکاونټ جوړوئ نو هغه ملک چې دی هغه به دې کې یا به له پاسه سرچ کوئ یا به هغې ملک ته چې دی تاسو به راشئ. لکه موږ اوس دلته کې چې دی د یو کې مثلا موږ یو کې چې دی راهړو، نو یو کې چې دی دلته کې یونایټډ کینګډم چې دی دا لیکلی دی، نو موږ به دا ووایو، یا یونایټډ سټیټ چې لیکلی دی دا به ووایو. لکه که تاسو د امریکې جوړوئ یونایټډ سټیټ چې دی دا به ووایي، خو موږ چې دی د یو کې جوړو نو موږ به دا ووایو یو کې چې دی دا به کې موږ ووایو. چې څنګه موږ دغه ووایو نو دلته کې بیا لیکلی دی کنټینیو ویټ ګوګل، دا چې لیکلی دی لاندینی آپشن چې کوم لیکلی دی دا به تاسو د ځان سره ووایو. خو چې ستاسو د جیمیل په اکاونټ باندې بل اکاونټ نه جوړ، دا راته ما څو پیرې وي چې بل اکاونټ پرې نه جوړ، دا به ځان سره چې دی دا به دغه شانتې ووایي. چې څنګه را تاسو داسې ووایي نو تاسو ته به ستاسو د جیمیل اکاونټ چې دی هغه به تاسو ته کولاو شي. که ستاسو ډېر د جیمیل اکاونټونه وي نو ټول به درته کولاو شي، او که نور نه وي نو چې یو اکاونټ دی نو ستاسو هغه یو اکاونټ چې دی دا به تاسو ته دغه شانتې چې دی دا به کولاو شي، او ستاسو آی ډي چې دا به جوړېږي. اوس زموږ د آی ډي چې دی دا راغله نو په دې کې اوس مثلا موږ خپل تاریخ پیدایش چې دی دا به ور واچوو. نو په دې کې به داسې تاسو خپل تاریخ پیدایش چې دی دا به ځان له برابر کوئ چې ستاسو کم تاریخ پیدایش یا به په دې کې دغه شانتې چې دی دا به ور واچوئ. لکه موږ دا ور واچولو، دغه شانتې دلته رالو، دا یې ور واچو، دا چې دغه یې ور واچو خپل تاریخ پیدایش چې دی دا په دې کې صحیح ور واچوئ. چې کوم ستاسو په شناختي کارت کې نو هغه تاریخ پیدایش به پکې ور واچوئ. بل چې ستاسو عمر 18 کاله هم وي، ځکه که تاسو خپل چینل ټیک ټاک مونیټایز کوئ نو د هغې لپاره عمر چې دی هغه 18 کاله دی. نو دا به داسې ووایي، بیا به دا لاندې سره پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي. ځینې کسان په انګلیش باندې نه پوهېږي نو زه ځکه هم چې سره پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي. کنټینیو چې دی دا به یې وکړئ دغه شانتې. نو دا اوس چې دی موږ جاري ساتو، چې جاري ساتو نو موږ ته ورپسې مخ چې دی دا کولاو شو. دلته کې چې دی نوم راغی نو دا نوم چې دی دا موږ کټ کړو، لکه زموږ د جیمیل نوم چې دی هغه راغی، موږ به دلته ولیکو مظلوم یار.
موږ دغه ولیکو بیا به د سره پټه او سپین لیکل چې دی دا به دغه ځای کې به تاسو خپل نوم چې دی دا به ولیکئ چې نوم یې ولیکلو نو تاسو سره پټه او سپین لیکل چې دی دا به ووایي څنګه موږ دغه وویل نو ټیک ټاک چې دی دا کولاو شو په تاسو وکتل ټیک ټاک کولاو شو زموږ اکاونټ چې دی دا جوړ شو اوس موږ خپل اکاونټ ته ځو تاسو ته لوکیشن چې دی دا ښیو پروفایل ته رالو دلته کې چې پروفایل ته رالو زموږ اکاونټ چې دی دا جوړ شوی دی تاسو ته به سکرین ښکارېږي له پاسه موږ دا درې کرښې چې دي دا ووالې چې څنګه یو درې کرښې ووالې لاندې سیټینګ اینډ پرایویسي چې دا به ځان سره ووایي چې سیټینګ اینډ پرایویسي وواله موږ دې مخ ته رالو ستاسو په حق کې به داسې اکاونټ کولاوي نو تاسو به لاندې راشئ دلته کې تاسو به سویچ اکاونټ چې دی دا به ووایي نو په دې کې چې سویچ اکاونټ تاسو ووایي نو تاسو ایډ اکاونټ چې دی دا به ووایي نو تاسو ته به دغه مخ چې دی دا به راځي ځکه زموږ سره اکاونټ نه مخکې نه نو دا طریقه مې ته نه ښولې نو دا به کوم وښوله شوه اوس به دلته موږ راشو نو دلته لوکیشن اوس د دې چیک کوو چې لوکیشن چیک کوو نو دلته کې اکاونټ یې لیکلی دی دا اکاونټ چې دی دا به ځان سره ووایي چې څنګه دغه اکاونټ موږ ووالو نو له پاسه اکاونټ انفرمیشن او ورنی اپشن چې دی دا به ځان سره ووایي چې څنګه دا تاسو ووایي نو دلته کې ستاسو ایمیل چې دی هغه هم تاسو ته شو شي او دلته به تاسو ته ښکارېږي زموږ لوکیشن چې دی یونایټډ کینګډم چې دی دا به دې کې ورچولی شي ستاسو په حق کې به پاکستاني اوس د مونیټایزیشن هغه اپشن د کومې لپاره چې موږ دا اکاونټ جوړو او موږ وایو چې زموږ اکاونټ چې دی دا مونیټایز شي او موږ د دې نه روپۍ وګټو اوس هغه ځای ته ځو هغه ځای ته ځو چې هغه ځای باندې هم چې کوم چې تاسو ته پته ولګي د هغې لپاره به هم دا درې کرښې چې دي دا به ووایي او دلته کې ټیک ټاک سټوډیو چې لیکلي ده اولنی اپشن چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوي چې څنګه دغه اولنی اپشن کولاو کوي نو دلته کې به تاسو ته د مونیټایزیشن اپشن چې دی هغه به هم شو شي دا اوس یو کې والا اکاونټ دی نو دلته کې لیکلی دی د یو سیټ دی دا خړ دی مونیټایزیشن دا مونیټایزیشن چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي چې څنګه دا تاسو ووایي نو دلته کې تاسو ته بیلنس تاسو کم ریوارډ چې دی هغه تاسو ته له پاسه شو کېږي لکه موږ چې د کم شي لپاره اکاونټ جوړو نو هغه له پاسه شو کېږي دا به راته هم شو کېږي لاندې کریټ ریوارډ پروګرام لکه کریټ ریوارډ پروګرام نه چې دی د دې نه خلک روپۍ ګټي نو دا چې دی دا تاسو ته هم لاندې دی دلته دا شو کېږي دا سور ټاک اپ هم دی دا به ځان سره چې دی دا دغه شانتې کولاو کوي نو دلته کې به تاسو ته د دې هغه اپشنونه چې دي دا به راشي نو تاسو د خپل دې موبایل نه چې دی دا اکاونټ جوړولی شئ اوس ګوره ته دا مخکې دغه کړو دا راغی دلته کې موږ ته په 1 منټ هغه دغه اپشن په کوم ورکړه خو نه خیر موږ دلته کې رالو نو دلته کې 18 کاله چې دی 18 کاله پوره دي نو هغه هم دغه شی دی 10,000 د دې لپاره فالوور پکاري او دغه شانتې 1 لاک چې دی ویډیو ویوز پکار دي 1 لاک ویډیو ویوز پکار دي دا په 30 ورځو کې چې دغه تاسو پوره کوئ نو دلته کې بیا تاسو د دې سیټ اپ چې دی دا کولی شئ که د دې سیټ اپ نه درځي نو په دې باندې هم زموږ ویډیو شته زموږ په یوټیوب چینل کې په یوټیوب کې مظلوم یار آفیشل چې دی دا سرچ کوئ زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشئ هلته کې تاسو هم کتلی شئ او زموږ د یوټیوب چینل چې دی دا ځان سره یو ځای کوئ نو دغه شانتې معلوماتي ویډیوګان چې دي هغه به تاسو ته میلاویږي